السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به یې. د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو نن یو افسوسناک او دردناک واقعه مخې ته راغلې ده. پرون په کوټه کې سم قیامت و. درې رونه چا په یو ځای ډېر بې دردۍ سره قتل کړي وو. د هغې قاتل گرفتار شو. قاتل یې خپل رور وختلو. ولې د خپل رونه دومره بې دردۍ سره قتل کړي وو؟ راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي. ظلم پسې ظلم روان دی. هر سړی د خپل وسه پورې ظالم دی چې څومره لاس رسی هغومره در باندې ظلم کوي. عزتمندو په کوټه کې داسې کار شوی و چې د پلار څلور زامن وو او د پلار یې هم غټ ډاکټر و، سرجن و، ډېر زیات مال خال یې و، جایداد یې هم و. دې جایداد کې څه لانجه راله. دا کم زامن یې و دوی خپل منځ کې په ځمکه باندې روان شول. یو ورور ویل زه مشر یم ماله به دومره سره کوي او بل ویل ماله به دومره سره کوي. په دې خبره باندې ورانې روان و. یو ورځ یې پلار ګاډی راویستلو چېرته روان و. د بل زوی ته یې وویل ته هم راځه. دویم نمبر زوی و. دوی ویل چې پلاره زه نه ځمه. دا ظالم پاتې شو. د په زړه کې څه نورې خبرې وې چې کله درې واړه زامن او پلار ګاډي کې کېناستل دا ورپسې شاته روان و. اسلحه هم ځان سره اخیستې وه چې کله د کور نه لږ لرې شول لږ مزل یې وکړلو. دا ورته یو پټي کې ناست و چې کله د ده خواته راورسېدل دې ظالم پې سم د سپایرنګ شروع کړلو چې درې واړه رونه یې ډېر بې دردۍ سره قتل کړل او پلار یې په دې پایرنګ کې بد شولو. پولیس والا رالل د ډېر تفتیش نه بعد دا گرفتار کړلو او تاڼې ته منتقل کړی دی. لا تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. کیدای شي یو څو ورځو کې پې جسماني ریمانډ هم وخیږي. عزتمندو دا پانی دنیا دا د هر چا نه پاتې ده. کو چا لږ خوړه کو چا ډېره خوړه غم روان دی او تم روانې. الله تعالی دې ټول مسلمانان د داسې ظلم او آفتونو نه وساتي. آمین.